الرحمن الرحیم. حاضرینو، په نن دغه درس کې د معاشرې مطابق یو ضروري خبره هغه د خاوند حقوق دي، د میړه حقوق دي. او حقیقت دا دی چې الٰه العالمین د دې جهته چې سړی وي، الٰه العالمین هغې له عزت ورکړی وي، هغې له مقام ورکړی او هغې له مرتبه ورکړی و. او لکه څرنګې الٰه العالمین مخلوق پیدا کړی دی، نو د هر یو کس دپاره او د هر یو شخص دپاره خپل خپل حقوق بیان کړي دي او د هغوی باندې احکامات یو قسم له راجع کړي دي. حاضرینو، دارنګې د خاوند حقوق هم شته دی. زنانه به د خاوند ډېر خیال ساتي او قدر احترام به کي او خبره به مني، او مقصد دا داسې عمل به نه کي چې خاوند په خبره باندې خفه کیږي. قرآن کریم کې الٰه العالمین آیات کریمه فرمایلی: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. سړي دا مشران دي په ښځو باندې. دا الٰه العالمین هغه فضیلت دی چې الٰه العالمین فضیلت دوی له په بعضې باندې بعضې له ورکړی دی. الٰه العالمین فیصله دا و چې خاوند ته ډېر عزت میلاو شي، خاوند ډېر عزت وشي په نسبت سره د زنانه. او کوم یو زنانه چې د خاوند د حق خیال نه ساتي، د هغې لپاره الٰه العالمین د عذاب وعید هم بیان کړی دی. ورسره حضور مبارک هم دغې خبرې تذکره په خپل احادیث کریمو کې بیان کړی دی. حضور مبارک نه دا حدیث مبارک حضرت ابو هریره رضی الله عنه مبارک روایت کړی. دی مبارک فرمایي چې کله یو سړی خپله بیبي د ضرورت پوره کېدو لپاره را وغواړي او هغه زنانه د ضرورت پوره کېدو لپاره را نغله، انکار یې وکړو، حضور مبارک فرمایي چې فرشتې په دغه زنانه باندې هغه پورې لعنت یي چې څو پورې په دغه زنانه باندې سبایي شوی نه، ټوله شپه فرشتې په دغه زنانه باندې لعنت یي، خیرې ورته کي. حاضرینو، د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم بل یو حدیث په بل الفاظو باندې راغلی. حضور مبارک فرمایي چې که چېرته خاوند بیبي ځان ته را وغوښته د حاجت پوره کېدو دپاره، د یو کار پوره کېدو دپاره، اگر که هغه زنانه په تنور د پاسه ویلاړی او روټۍ پخوي، نو دغه زنانه به خاوند ته حاضري کي او د هغې ضرورت به پوره کوي، اگر چې مړی رسیږي. او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک نه دا حدیث روایت شوی دی، ترمذي شریف حدیث دی. چې کله چې په دنیا کې د خاوند او د ښځې لنجه وي او دغه ښځه خاوند له تکلیف ورکوي، خبرې ورته کوي، نو وی چې د اوم اسمان د پاسه په جنتونو کې چې دغه کس دپاره کومې حورې الٰه العالمین تیارې کړي دي، هغه حورې د اوم اسمان نه لاندې چیغې راویي او اوازونه کې ویي، خیرې کې دغې زنانه ته چې ای زنانه، الله د تا د خپل رحمت نه لرې کي، دا خو تا سره څو ورځې دپاره میلمه دی او نږدې ده دا خبره چې دا به موږ سره زر تر زره میلو شي. یعنې مقصد دا چې هغه حورې دغې زنانه ته دا اوازونه کي چې د خاوند عزت خیال وساته، د خاوند د قدر او احترام خیال وساته او د هغې د هر قسم د آدابو خیال وساته. او په صحابه کرامو کې یو صحابي دی، حضرت بوریده رضی الله عنه مبارک نامه دی. د مبارک فرمایي وي چې یو د غرونو اوسیدونکې زنانه حضور مبارک له راغله او ورته ویې فرمایل: حضور مبارکه، ما اول کې ایمان راوړی دی او زه دا غواړم ما ته داسې یو شی وښوه چې ما ایمان نورم مضبوط شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ویي چې مخامخ چې کومه ونه دغې له ویر شه او ورته وایه چې حضور مبارک وخت دی. دا زنانه وی راغلی و، څنګه چې دا خبره کړې و، نو هغه کومه ونه چې وه د خپل ځای نه په حرکت باندې شوه او حضور مبارک دربار له راغله. څنګه چې راغله، جهرن یې د شهادت کلمه وویله. څنګه چې شهادت کلمه وویله، حضور مبارک ورته واپسې باندې بیا حکم وکړو چې ای ونې خپل ځای ته لاړه شه. نو هغه ونه لاړه، خپل ځای ته یې ځان ورسولو. واپسې باندې دغه زنانه راغله حضور مبارک ته یې چې حضور مبارکه، که د تاسو خوښه یي
نو زه به تاسو ته سجده ولګوم د عزت والا. حضور مبارک ورته فرمایي چې ای زنانه که چرته په مخلوقاتو کې چاته سجده کول جایز وای نو ما به زنانو ته ویلي وای چې ای زنانو تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوئ. چونکې سجده جایز نه و، دغې وجې نه حضور مبارک دغه زنانه د سجدې د کولو نه منع کړې وو. او حضرت قتاده صاحب رضی الله عنه مبارک مشهور صاحب دی، د مبارک فرمایي وی چې کومه یو زنانه چې د خاوند د څنګو نه وینه روانې، د یو نه ګندګي روانې، د بل نه وینه روانې، او دغه زنانه د خاوند د څنګو دغه وینه او ګندګي په ژبه باندې صفا کړي، د مبارک فرمایي چې د خاوند حقوق یې بیا هم نه سرته رسولي، نه یې ادا کړي. خاوند دومره حق دی، دومره قدر دی، باید چې دغه زنانه دغه خویندې میندې د خاوند د حقوقو خیال وساتي او هغوی له قدر ورکړي او محبت ورله ورکړي او عزت ورله ورکړي. او مقصد دا چې خاوند دومره حده پورې کوششونه کړي د خپلو بچو د اهل و عیال د ترقۍ لپاره، د هغې د کامیابۍ لپاره او دې لپاره چې چاته محتاجه نه شي. نو باید چې زنانه خویندې میندې هغه هم د خپل خاوند د حقوقو خیال وساتي، هغه پایمال نه کړي، هغه د خپو لاندې نه کړي او خاوند له خپل عزت ورکړي. الہ العالمین د په دې بعضې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمدللہ. गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।